نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم سورة بقرة دویم پارا یوسل شپږ شپېتم آیت دی مخکې آیاتونو کې د مشرکانو د خپلو خدایانو سره محبت بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د مشرکانو د خپلو خدایانو په منځ کې جدایي ذکر کړي. کله چې د قیامت ورځ شي په دنیا کې چې کوم مشرکانو د کوم خدایانو عبادت کړي دي دا خدایان بعد د خپل عبادت کوونکو نه برأت وکړي. دا مشرکان په وی چې موږ تاسو عبادت کړو په دنیا کې موږ تاسو منلو تاسو پسې تلو تاسو ته موږ سجدي کړې دي تاسو نه موږ مرادونه غوښتي دي تاسو نه موږ اولاد غوښتي دي تاسو نه موږ خپل ضرورت غوښتي دي تاسو موږ الله پاک سره شریکان جوړ کړي وي او تاسو ته موږ خدایان ویلو. دغه خدایان د دې مشرکانو په قیامت کې به دین برأت وکړي چې موږ ستاسو اسلام خبر نه یو. الله رب العالمین فرمایي چې عذاب هم دې ویني او د دې په منځ کې به تعلق ختم شي. بیا چې کله دا خدایان د دې خپل عبادت کوونکو نه انکار وکړي برأت وکړي دا مشرکان وی بوئی کچری دنیا ته واپس تک وی نو موږ به تاسو نه برأت کړو. لکه څنګه چې تاسو زموږ نه برأت کوئ دغه شان به موږ هم ویلو چې موږ تاسو نه پیژنو عبادت مو نه کوو. الله رب العالمین فرمایي دې ته خپل اعمال کارشي دا اعمال په دې باندې افسوس او پیمانتیا وي او دې به جهنم نه چرته هم بهر نشي وتی. په دنیا کې چې چا د چا عبادت کړې دي الله رب العالمین نه علاوه د عیسی علیه السلام عبادت عیسیان کوي یهودیان د عزیر علیہ السلام عبادت کئی مشرکان د بتانو عبادت کئی یا بریلیان د خپل ژوندو پیرانو یا د قبرونو عبادت کئی یا بعضی سیاسی خلق د خپل لیډرانو عبادت کئی. نو په قیامت کې بدی چې کله حالات ویني یہ بولتی چې تاسو زموږ عبادت نه دی بولتی چې تاسو هما زنده‌باد ناری والے استاد پاره هما جلسې کړې استاد پاره هما علماء تو دین ته کنځلې کړې استاد پاره هما د نبی علیہ السلام او د صحابه به ادبی کړې استاد پاره هما په جمعاتونو کې د خپل استادانو به ادبی کول اسلام منل تاوي چې د علماء به عزت کوي او موږ باندې چې کله سخت راغله موږ په خپل ځان نه یادو موږ په سیب یادو چې سیب غم دی راسه. الله رب العالمین فرمایي قیامت کې به دې برأت کوي. دا عبادت یوازې دې ته نه چې ته په سجده کې کوم کار چې حرام دي تا ته دې وینه نه دا حلال دی کوم کار چې حلال دی دې د توی نه دا حلال نه دا حرام دی دا کار هم د خدای دی. الله پاک ته حلال حلال ګرځولي حرام حرام الله ولا حلال ته حرام او حرام ته حلال وې تا صفاتم د خدای ان تاسو ګورئ
علماء بی عزتی حرام ده د ګیر بی عزتی حرام ده د پګړې بی عزتی حرام ده د جمعات بی ادبی حرام ده دین پسی صحابه پسی بی ادبی حرام ده لیډران د پاره خلک یې کړي چې سیب خوشاله د سیب اډر دی دا خلق په قیامت کې الله جل شانه جهنم کې اچي تا ته په دنیا کې دا سیاست دا د دین مقابله د پاره نه جوړ شي دا خو صرف د مشرک شرع مسله ده خو د دین سره په دشمنی کې دا نه اخلي مسلمان په قتل دی واغښتو د مسلمان د مال په هلاکت دی واغښتو د مسلمان په کور وانول دی واغښتو دا کار حرام دي دا ته اخرت کې غټ نقصان کوي نو چې کله په قیامت کې الله رب العالمین دې تعذابونه ښکار کړي نو دا مشران بد دي خپل کشرانو نه براءت کوي چې تاسو زموږ د سره منلي نه دي کله چې قیامت دا خپل مشر دا براءت دی ویني نو دوی به وایي چې راکاش دنیا ته واپس کتوي نو موږ به تاسو سره زنده باد چغي نه وهلي نن د خپل پلار ګيري تلاس اچول ته باج خلک تیار صرف د خپل لیډر او د مشر د خوشاله لپاره صحیح کنه قیامت پر راځي الله جل شانه په د یو سیس تپوس کی ته یو سیس دا قیامت خو زدا سره چې بس مزیدار میله او چکر د بس راځي څوک مزید کوي نه دا ګران کار دی پدې کې الله تعالی د یو سیس تپوس کی تا پر دې گاډي سوزولو ولی دکان دې سوزولو ولی مسلمانانو ته دې کورونه روان کړو ولی استاد الله سره په امبولانس کې او په سړکونو زنانو نارینه او قاچي ولی مسلمان دې مړ کړو ولی دا الله تاسو کوي قیامت د حساب کتاب د ډیر زیاته سخته او بیا ورځم 50,000 کال ورځ 50,000 کال ورځ نو خامخا دې کې کار دی او بیا الله پاک دا غټ جهنم تیار کړی دا بډکې دا پسړه کې پدې بد خلقو الله دا جهنم ډکې اب الله پاک جهنم کې نه خو صدا سره چې بس کې کوا نه الله جل شانه فرمایي تاسو سره به حساب کتاب کې عمل نامې به ملاويږي دا وزیر چې څومره اعمال لیکل الله بدل یو سیستم پوس کې ستاسو اوګه باندې کو فرشتي نه څخوند د پاره خو نه دي دا کرامن کاتبین چې په اوګو ناسې سره ناشته دا خو د چکر د پاره او د خوند د پاره او د مزید د پاره نه دي نه د الله پاک حکم د اعمال د لیکلو د پاره د اعمال لیکي نو کته ډېر وی چې سبب زمونږ د محبت او زمونږ د عشق دی او زمونږ مثال د مشر امر دی خو د شریعت مقابله کې د چا امر نه چلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق لا طاعت تابعداری نشتا د مخلوق د رب العالمین پنا فرمانے کی د الله پنا فرمانے کی مد خپل والد سے هم نه مانی د خپل مور به هم د الله پنا فرمانے کی نه مانی چې په دنیا کې د دین قریبی رشتہ بلنی او بیا د پاتې شو د نور خلق چې کله قیامت چې دی وي چې کاش موږ دنیا ته واپس لې نو موږ به تاسو نه برائت کړی ونن خو مسلمانان خصوصا زمونږ په تاسو پښتنو کې خو عقل تقریبا ختم تقریبا ټول ختم بس صرف زنده‌باد او مرده‌باد د پاره من چې عقل شته نو خپل هیڅ قسم عقل نشته پنجابیان موږ تاسو ډېر کم عقل خلک دي ډېر خیالات افي خپل ګټو نقصان پیږي زمونږ د خلک نه کوي خپل ګټه نه پیژني خپل نقصان پیژني نه پیژني خپل آخرت نه پیژني د الله او د رسول تابعداري نه پیژني خو چې کله د چا په محبت کې راشي بس ارڅته نه پاتې شي محبت ساته اندازه باندې پلار سره وساته مور سره وساته دا عبادت دی جمعه سره محبت وساته عبادت دی علماء سره محبت وساته طالبانو سره وساته دا عبادت دی
پیغمبرانو سره محبت وساته، صحابو سره وساته، قرآن سره وساته، من سره وساته، نیک عمل سره عبادت وساته. دا عبادت ته مستقل او داسې محبت چې هغه تا په ګناه باندې ور اچي نو پیښه چې دا محبت ساده هلاکت دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته پوهه نصیب کړي. نو فرمایي اذ تبرأ الذين اتبعوا، هر کله چې براءت وکړه خدایان چې د هغې تابعداري شوې ده، من الذين دای خلقنا اتبعوا چې هغوی یې تابعداري کړې ده، چې چا یې عبادت کړې دي د دوی نه به براءت وکړي چې تاسو زمونږ نه دي کړي، زمونږ مو نه دي منلي، خپلې کارونه مو کړي. ورأول عذاب دی ووین عذاب وتقطعت بهم الاسباب، او کټ بشي ختم بشي د دې په درمیان اسباب او تعلقات. وقال الذين اتبعوا ابويا کسان چې هغې تابعداري کړې ده، چې دنیا کې چا د غیر الله عبادت کړې دي، چا چې زنده‌باد چغې وهلې دي، دوی به وایي لو ان لنا کرة، کچرې وي زمونږ دپاره دنیا ته واپس کېدل، فنتبرأ منهم، نو موږ به براءت کړو د دې خپلو خدایانو، د دې خپلو لیډرانو نه. لکه دنیا ته واپس تګ وي موږ به دا چل کړو. کما تبرؤوا منا، لکه څنګه چې دوی براءت کوي زموږ نه، کذلک همدارنګې یریهم الله اعمالهم، لکه څنګه چې الله پاک دوی ته عذاب ښیي دارنګ به الله پاک وښایي دوی تر دوی عملونه. عذاب به هم وویني او خپل عمل به هم وویني. حسرات علیهم، افسوس به وي په دوی باندې، خپېماتیا به وي په دوی باندې، خپل عمل ته چې ګوري خفه کېږي، خپېمانه به چې دا مې څه کړي دي. وما هم بخارجین من النار، او نه دي دوی وتونکي د جهنم د اور نه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.